وعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ورونو د دین مخکې د آدم علیه السلام فضیلت الله تعالی فرشتو ته ښکاره کو چې آدم علیه السلام له الله تعالی علم ورکو او د هغه علم د فضیلت د وجې نه الله تعالی اوس د فرشتو ته وایي چې اسجدوا لآدم، آدم علیه السلام ته تاسو سجده وکړئ. نو علما وایي چې سجده د الله نه بغیر بل چاته خو جایز نه ده. نو آدم علیه السلام ته څنګه د فرشتو سجده کوله؟ نو یو خدا ده چې سجده بعض علما داسې وایي چې ګوره مونږ وایو مونږ الله تعالی ته سجده کوو، یا مونږ وایو مونږ بیت الله طرف ته سجده کوو، کعبې ته سجده کوو. نو کعبې ته سجده کوو، خدا کعبې ته سجده کول د الله په حکم باندې کوو. نو چې الله مونږ ته ویلي دی چې کعبې ته سجده کوئ، نو کعبې ته به سجده کوو. که الله تعالی مونږ ته وی چې بل شي ته سجده کوئ، بل ته هم سجده کوله. نو دغه شان الله تعالی د فرشتو ته وی چې آدم ته سجده وکړي. نو چې د الله حکم دی نو بس سجده ورته کړې ده، په دې کې څه خبره نشته. یو دویم دا ده چې بعض علما داسې وایي چې اصل کې په هغه شریعت کې سجده کول حقیقت کې جایز وو. لکه ګوره د یوسف علیه السلام رونه چې راغله نو په سجده باندې یوسف علیه السلام ته پرېوته. نو دغه شان د آدم علیه السلام په شریعت کې دا جایز وو چې چاته سجده وکړلی شي. هو رب ورته نه وایي، خو دې ته سجده د تعظیم ویلی کېږي، د عزت د وجې نه ورته دوی سجده وکړه، او دا د آدم علیه السلام په شریعت کې جایز وو. خو په شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم کې هغه چیزونه ناجایز دي چې هغه د شرک ذریعه جوړیږي. لکه ګوره د سلیمان علیه السلام په باره کې راځي چې پیریانو به د ده دپاره کاسې جوړولې و تماثیله، تصویران به ول جوړول. د سلیمان علیه السلام په دور کې تصویر جوړول جایز وو. خو بیا د نبی علیه السلام په شریعت کې الله تعالی ته علم دی چې دا خلک کمزوري دي، په شرک کې مبتلا کیږي. نو الله تعالی وایي چې ګوره تاسو به تصویران نه وباسئ. پیغمبر علیه السلام فرمایي اشد الناس عذابا یوم القیامه المصورون. د قیامت په ورځ باندې به ډېر په عذاب کې هغه خلک چې تصویران وباسي. البته دومره ده چې دا تصویر که انسان په بوتو باندې جوړ کړي، په یو ځای کې پرنټ شي، یا داسې چې هغه په کیمره باندې وباسي خو بیا را وباسي انسان د کاغذ کې، نو دا بیخي ناجایز او حرام دي. او یو داسې دی چې د موبایل دا تصویر دی یا دا ویډیو چې کوم روانه ده، نو علما وایي چې په دې کې لږ نرمي پکې شته. وایي د هغې وجه دا ده چې دا د بیټس په صورت کې په دې موبایل کې سټور کېږي. او د دې سې مثال دی لکه انسان شیشې ته ولاړ دی، یو تصویر ښکاري چې اخوا شو چې بیا نشته، یا انسان په اوبو کې ورخطه شوی دی نو دی ورته ځان ښکاري خو چې اخوا شو نو نشته. نو د دې څه شکل نشته. البته چې کله پرنټ شي او په فریم کې بند شي یا داسې په کاغذ کې، نو بیا بغیر د ضرورت نه تصویر ویستل ناجایز او حرام دي.
او هغه کور ته فرشتې هم نه داخليږي چې په کم کې دا تصویران لګېدلي. نو د مخکینی شریعتونو کې جایز خو د نبی علیه الصلاة والسلام په شریعت کې اما تاسو ته بار بار ویلي چې اوس علمیه دا ده چې یو هغه خلک چې هغوی مثلا ځان ته مذهبي نه وي نو د هغوی چې مثلا چېرته واده نو خلک ولا د خپل لیډر تصویر وباسي او بیا ولا په ګفټ کې هغه تصویر ورکوي. نو هغه خو لا غیر مذهبي، اوس مذهبي خلک چې علما دي نیکان خلک ځان ته وایي هغوی هم د خپل مشر تصویر وباسي او په دغه کې بند کړي او خلکو له په ګفټ کې ورکوي. دا ناجایز او حرام دي. نو پکار دا ده چې د چا واده دی چې دی ورته ووایي چې خدای دې بي خو بس زه په دې څه وکړم، لکه په کور کې نشم لګولی، زما کور والا به ورته ګوري، زما مور به ورته ګوري. دې څه مطلب شو؟ که دومره نري نو بلې بابا کې پیسې بندې کوم مالی به راکړه او طریقه کار هم دغسې دی. نو دا مکمل اسې فضولیات دي. نو په پیغمبر علیه الصلاة والسلام په شریعت کې تصویران هم ناجایز دي. دغه شان پیغمبر علیه الصلاة والسلام بل انسان ته ډېر ښکته کېدل دام شرک ګڼلی دی. نو اگر که دا شرک نه دی خو دومره ده چې د شرک ذریعه جوړیږي چې انسان عزت کې بس ښه به صحیح ځای باندې ودرېږي. که د چا لاس هم ښکلی نو لاس ته مخ ښکته کېږه، لاس وله راواخله داسې بره را دغه که ښکلی کوله څه مسله به کې نشته. تندی چا له ښکلی خپل کوله، خپې هم وله ښکلولی شي، خو مطلب دا ده چې انسان ورته ورپرېوځي به نه، ځکه چې بیا د شرک هغه شوبه پکې راځي. نو نه ده پکار د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په شریعت کې. او حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه یو ځل تللی شام طرف ته. نو معاذ رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاة والسلام ته ووایي چې ما په شام کې خلک وکتل چې خپل مشرانو ته سجدې کولې. نو تاسو خو د مشرانو مشران یې چې تاسو ته مونږ سجده کوو نو ښه نه ده. دی و د ډېر احترام او د ادب د وجې نه ورته ووایي. نو نبی علیه الصلاة والسلام متقار شو چې زه د نور خلکو په شان کې نه یم. او بیا ورته نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې لو كنت آمرا بشرا ان يسجد بشر لامرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. که چېرته کې سجده د الله تعالی نه بغیر بل چاته جایز وی نو ما به یو زنانه ته حکم کړی و چې خپل خاوند ته سجده کوه. دومره د دې خاوند هغه حق دی چې که چېرته کې د الله نه بغیر بل چاته سجده جایز وی نو ما به زنانه ته ویلی وی چې خپل خاوند ته سجده کوه. نو پاتې لا دا شی چې اوس قبرونو ته خلک سجدې کوي، دربارونو کې خلک سجدې کوي. نو داسې نه، اولیاء کرام الحمدلله مونږ منو، د اولیاء کرام کرامات منو، د هغوی مرتبه منو چې څوک پسې بد وایي ورته بد وایو، د هغوی وسیله منو. خو داسې خو نه ده چې انسان به چې دی نو قبر ته سجده کوي. چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې ما ته سجده مه کوئ نو بس خبره ختمه کړه. خو په آدم علیه الصلاة والسلام په دین کې دا جایز و د الله تعالی په حکم باندې. نو ځکه الله تعالی فرمایي چې وایي قلنا للملائکة اسجدوا، هر کله چې مونږ وایو فرشتو ته سجده وکړئ. نو علماء وایي دا حکم پیریانو ته مو چې پیریانو ته هم ویلي چې سجده وکړئ، خو دا فرشتې پکې خاص وي نو دوی خاص ذکر کړه، کنه پیریان پکې هم دي. نو د فرشتو ټولو کړي وه. نو بعض علما وایي چې نه دا یو مخصوص ټولګی و، خو نه صحیح دا ده چې ټولو فرشتو ته الله تعالی ویلي چې تاسو آدم علیه الصلاة والسلام ته سجده وکړئ. نو فسجدو نو ټول سجده وکړه الا ابلیس، مگر ابلیس ونه کړه. وجه څه ده؟ ابا انکار یې وکړو، واستکبره او تکبر یې وکړو، ځان یې لوی وګڼو. وایي دا داسې وی چې لاني ناریون، زه خو د اور نه پیدا یم، په ما کې لمبه ده، په ما کې ښایست دی، زه به اوس د ځمکې دا سجده کومه. او د آدم علیه الصلاة والسلام چې پروت و وایي دلې به یې داسې ټینګولۍ هم ورکوله چې ده ته وګوره زه د بس سجده کوم. او به د آدم علیه الصلاة والسلام په پوزه کې سورې دغه شانده کې، په سترګو کې، په غوږ کې چې دا یې ولې ده وایي چې مړه دا خو دومره د ځان اختیار به ورسره نه وي، په ځان باندې به پوهېږم نو اختیار به ورسره نه وي. او زه چې یم زه خو قوي سړی یم، زه به اوس ده ته سجده کوم. د ابلیس دا خبره وکړه. نو الله تعالی فرمایي چې ګوره واستکبره، تکبر یې وکړو. د دې وجې نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث کې فرمایلی دي چې لا يدخل الجنة، هغه انسان به جنت ته نه داخلېږي من کان فی قلبه مثقال ذرة من کبر من خردل، چې د چا په زړه کې د اوري یا د شړشمو د دانې په مقدار باندې تکبر وي، د انسان به جنت ته نه داخلېږي. تکبر څه ته ویل کېږي؟ تکبر دې ته ویل کېږي چې غمط الناس و بطر الحق، حق د هغې نه انکار کول او خلکو ته سپک کتل، دې تکبر ویل کېږي. نو ابوذر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو، وایي د الله رسوله که د چا لباس ښایسته وي، د چا خوراک ښایسته وي، جامه پیزار
دا تکبر دی؟ نبی علیہ السلام وته نه دا تکبر نه دی، دا خو نعمت دی، لباس استعمال کا مزیدار، خو تکبر د زړه سره تعلق ساتي. دغه شان د انسان د انداز سره تعلق ساتي، د انسان د سلام سره تعلق ساتي، د انسان د لهجې سره تعلق ساتي، د انسان د تندي سره تعلق ساتي. نو تکبر هغه نه دی پکار. او انسان به په سبانه تکبر وکي، انسان خپل ځان ته وګوري چې زه د سنه پیدا یم، زما اخري انجام څه شی دی، نو تکبر بالکل نه دی پکار. نو ابلیس تکبر وکړو، نو وکانه من الکافرین، او شو دی د کافرانو نه. نو یا مطلب دا دی چې اخر خاتمه خطا شو. کنه وی دا ابلیس چې کوم، نو د ابلیس اصل کې خپل معنی ده چې نا امیده، د الله د رحمت نه نا امیده. او په عبرانی جبه کې د دنوم حارث دی، او دا ابلیس چې کوم دی نو د سره ډیر زیات علم او خفو یا سړیو، خو دا وکانه من الکافرین د کافرانو نشو، مطلب اخر خاتمه خطا شو. دی ویل نبی رسول الله صلی الله علیه فرمایل اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها، الا تعالی په هر خبره کې زما اخر خاتمه برابر کی. او نبی رسول الله صلی الله علیه فرمایل انما الاعمال بالخواتیم، دا عملونه دارو مدار په نیت باندې هم دی، خو په خاتمه باندې دی. مشران مو چې اکثر دعا کوله ویزان الله تعالی د اخر خاتمه برابر کړه. دا ډېر بهترین شی دی. بلامي بن معورت وګوره څومره لوی عالم خو خویدو په اخره کې. نو زه په خپل باندې موتاس وم، ځان دعا دا کوي چې الله تعالی ګوره مؤمن دی پیدا کړی ما، مسلمان دی پیدا کړی ما، خو چرته کې ګوره اخر خاتمه می خراب نشي. نو وکانه من الکافرین، د کافرانو نشو. یا وکانه من الکافرین، او د الله په علم کې د مخ کې نه کافر وو، الله ته پته و چې د کافر دی، نو انکار وکړو ځان راخکاره. نو الله تعالی وس وقلنا یا آدم اسكن انت وزوجك الجنه، وې مونږ چې آدم اوسېږه تا او ستا بیبي په جنت کې. نو دلته کې آدم علی السلام ته وایي چې ته اوسېږه. نو علما وایي د هغې وجه دا ده چې یو خو ته چې اسکن اوسېږه، نو دا د لږ ځای دی، بیا به د جنت نه وځې. دویمه دا ده چې دلته کې الله تعالی آدم علیه السلام ته وایي چې ته اوسېږه. دا یې مخکې ذکر کو، وایي ځکه دا زنانه دا تابع ده او دا ورپسې د دې سړي پسې په اوسېدو کې، چې په کوم ځای کې سړی اوسېږي ښځه به ورسره هغه ځای کې اوسېږي. په دې کې دا زنانه تابع ده د دې سړي. خو بیا الله تعالی فرمایي وکلا منها رغدا حیث شئتما، په کوم ځای کې چې خوښوئ بس خوراک کوئ. نو علما وایي د دې نه دا خبره معلومیږي چې ښځه تابعدار نه ده د سړي په خوراک کې. لکه کوم ځای کې چې سړی اوسېږي نو ښځه به ورسره هلته اوسېږي، خو خوراک چې کوم دی که نه نو هغه به د ښځې په مرضۍ باندې کوي. دې مطلب دا نه دی چې لکه بس هغه څه نو حرام او حلال ته مه ګوره، دا مطلب نه. خو مطلب دا دی چې یو شی به ورته نه دین کې، پوهېږي چې یو شي زه ورته دین کړی او بس ته ورته چې لکه په دې کې ویټامن دی او کله ورته یو څه وي کله بل څه وي، او اوس یې دوکه را دوکه کې، نو داسې به نه کې چې بس تا سره په هغې کې ګزاره کوي. او بله دا خبره ده چې ځان له سړي چې دی نو بهر ښه خوراکونه کوي، نو په دې کې به تا باندې حق د خپل کور والم دی، د خپل بچوم دی چې هغوی له به هم بیا د ښه خوراک انتظام کې. نو دلته کې الله تعالی فرمایي وکلا منها رغدا حیث شئتما، خورئ چې کوم ځای کې ستاسو خوښوي. نو د دې وجې نه په چا باندې بندیز نشته. نو ښځه تابعداره نه ده د سړي په خوراک کې. سړي ته وایي چې ګوره دا خوراک چې دی نو راوړه، نو هغه به ورته راوړي، خو خپل وس ته به ګوري، د وس نه سیوا نه. ولا تقربا هذه الشجره، او من نږدې کېږئ دې ونې ته. نو علما وایي چې یا دا د انګور ونه وه یا د زیتون وه، خو صحیح ده چې دا د غنم ونه وه، غنم دانه. فتکونا من الظالمین، کنه د کمي کوونکو نه به شئ. نو فازلهما الشیطان عنها، وښویول دوی لره شیطان د دغه ځګي نه، فاخرجهما مما کانا فیه، راویستل د هغه ځګي نه چې دوی په کوم ځای کې وو. نو مطلب دا دی چې آدم علیه السلام دا خیال و که الله تعالی ما ته وایي چې ګوره صرف د خاص ونې ته باندې نږدې کېږي، نو نور چې په کوم ځای کې غنمي خیر دی هغې ته نږدې کېږه. بله وجه دا وه چې اصل کې د ابلیس چې کوم و که نه، نو ده ورته وسوسه ور واچوله، وایي دا خو الله د جنت نه راویستی نو څنګه یې ورته ور واچوله. نو علما وایي لکه وهب منبه دا یو تابعي دی، هغه وایي چې دا اصل کې د مار په شکل کې داخل شوی دی جنت ته. خو دا لازمه نه ده چې داخل شوی دی، د بهر په دروازه کې ورته چې دی نو وسوسه ور اچولې وه، وسوسه ورته د دروازه کې ودرېدو او ورته یې وایي بیا په دې کې هېڅ خبره هم نشته دی، دا بله چې دا خوره خیر دی، دغې وې ته مو ور نږدې کېږه. نو آدم علیه السلام دلته کې د الله تعالی نافرماني نه ده کړې،
دې ته اجتهادي خطا ویل کېږي چې آدم علیه السلام الله تعالی فرمایي ولم نجد له عزما ته دس قصد نو کړی دی خبرې ته خو بس راغله پکې نو په دې باندې الله تعالی آدم علیه السلام را نیسم نه او بل خبره دا وه چې دی ابلیس ورته قسمونه خوړلي قسم ورته خو چې ګوره ستا زه خیرخواه یم ګورې دا وخوره نو د دې نه مخکې آدم علیه السلام ته پته نه و چې لا په دروغ هم څوک قسم خوري نو هغه په یقین وکړو چې یقین یې وکړو چې وخوړه نو الله تعالی د جنت نه راوباسه نو دلته کې علما وایي چې اصل کې د الله تعالی په هر یو کار کې حکمت وي او حکمت دا دی چې ګوره جنت چې دی نو عاده عمل ځای نه دی جنت د ثواب ځای دی نو الله تعالی آدم علیه السلام دنیا ته ذکر راولېږو چې دلته کې اعمال وکړي او ثواب ول بیا جنت ورکم دویمه دا ده چې الله تعالی ته په دې ځمکه کې د دې بنده د عاجزي او توبه خوښه ده نو توبه خو په جنت کې نه کېږي په دنیا کې کېږي نو ځکه الله تعالی آدم علیه السلام دنیا ته راولېږو او بل پیدا و چې امتحان په الله تعالی وکړو د امتحان دپاره او بل دا ده چې ایمان بالغیب زمونږ راشي مونږ جنت نه دی لیدلی زمونږ په یقین دی نو مونږ به الله تعالی ولې جنت راکوي ځکه مونږ په غیب ایمان راوړی دی نو الله تعالی ورته وایي چې راوځئ وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو مونږ ورته وایي چې راکوشئ بعضې به ستاسو نه د بعضو دپاره دشمنان نو آدم علیه السلام دا حوا چې کومه ده په جده کې راکوزه شوې ده اوس هم د دې خبر هلته کې شته خو دوی لږ ورک کړی دی نو د جده اصل کې نیا ته ویلی کېږي نیا ته په عربۍ کې جده ویلی کېږي نو د جدې ته جده ځکه ویلی کوم وایي جدې ته سړی لاړو دا جده ده اصل کې نیا ده نو په دې کې زمونږ نیا ابۍ د پنم ده راکوزه شوی مو د اسمان نه او آدم علیه السلام چې دا په هندوستان کې راکوز شوی او دا ابلیس چې کوم دی دی په سجستان کې راکوز شوی نو الله تعالی ورته راکوشي ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین او ستاسو دپاره په ځمکه کې ځای د قرارۍ وي او پیدا به وي یو وخته پورې بس یو وخته پورې به اوسېږئ بیا به جنت ته واپس راځئ نو بیا د هغې نه بعد آدم علیه السلام الله تعالی ته فریاد وکړو زاري وکړه الله یې توبه قبوله کړه بیا ځمکې ته راولېږل نو هغه به انشاءالله سبا هغه درس بیا وکړو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا هر کله چې وی مونږه فرشتو ته سجده وکړي لآدم آدم علیه السلام ته فسجدوا ټول سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه ابا انکار یې وکړو واستکبر او تکبر یې وکړو وکانه من الکافرین او و دی د کافرانو نه وقلنا یا آدم اسکن او وی مونږه ای آدم علیه السلام اوسېږه تا وزوجک الجنت او ستا بیبي په جنت کې وکلا منها او خورئ د دې نه رغدا فراخا حیث شئتما کم ځای کې چې ستاسو خوښه وي ولا تقربا هذه الشجرة او مه نږدې کېږئ دې ونې ته فتکونا کنی شئ به تاسو من الظالمین د کمي کوونکو نه نو وښویول دوی لره شیطان د دغه ځګي نه فاخرجهما راویستل مما کانا فیه د هغه ځګي نه چې ودوی په هغه ځګي کې نو ولې چې خوراک کړی و نو بیبي حوا کړی و د هغې نه بعد آدم علیه السلام ته ویې راځه ته م وخوره نو بس آدم علیه السلام م وخوړو نو بیبیانې چې دی نو اکثر لږ خلک دوکه کوي وقلنا اهبطوا او ویې مونږه کوشئ بعضکم بعض ستاسو نه لبعض د بعضې نورو دپاره عدو دشمنان به وي ولکم فی الارض او وي به ستاسو دپاره په ځمکه کې مستقر ځای د قرارۍ ومتاع او پیدا الی حین د یو وخته پورې الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. یو ملګری دا غ حاجت ته کریم ذات دا وی چې څه حاجت ته تا ته معلوم دی. الله د غیب او خزانو نه پوره کی. الله په حال باندې رحم وکي. الله تعالی سوچ په مشکل کې ګیروي الله خپل مدد وسره شامل حال کی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم.